اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد فتاح المشارق والمغارب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا وفي أوسط كلامنا وفي آخر كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم إنا نحمدك ونستعينك على الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. دی کتاب کی فقبل تعریف را روان دے کہ دا نحوی سے تعریف دے او سی موضوع دا او سی غرض دے صد پارے ویستی. شروع دا کتاب کوئی بسم اللہ، شروع کوم پنم دا اللہ الرحمانی چی نہایت مہربان دے، الرحیم چی بخن کے دے. دای مشہور مانا دا. بلا مانا اکرم رضی اللہ تعالی عنہ ورلکی بسم اللہ شروع پنم دا ہاغی اللہ الرحمانی چی مہربان دے پیو رحمت ترا دا کو دنیا کی کن، الرحیم چی مہربان دے فصل رحمتن ترا دا پا کم لے کی ملاسب فا آخرت کے. آغا حدیث نے دا مانا رویستل دا فکم کی چی نراغلی دی چی دا خدای صل رحمتون دی نو اللہ تعالی یو رحمت دنیا ترا لے گرے زرطا صدا غید وجی مینکم او تزما سر مینکے دارنگی مور دا بچو سر مینکی بچی دا مور سر مینه کوي مور د بچو سره، حیوانات د بچو سره مینه کوي، بچی د خپلو میند سره مینه محبت کوي. دا د دغه یو رحمت دونا لی اثر دی. یو کم سلی پرې خوري قیامت ورځ کې شي، یو کم سلو سره به دا د دنیا والا دا مرګری کی پوره سل بشي نو په هغې سبه خدای په خپلو مسلمانانو بندگانو باندې رحمت کوي. نو ګوره رحمان د دنیا سره تعلق لري نو په یو رحمت سره مهربانا، رحیم د آخرت سره تعلق لري نو په سلو رحمتونو سره مهربانا. دویمه معنا څه شوه؟ بسم الله شروع په نوم د هغې الله الرحمن چې مهربان دی په یو رحمت سره، الرحیم چې مهربان دی په سلو رحمتونو سره. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ اغور لدا مانا کئی بسم اللہ شروع پنم دا آغی اللہ الرحمانی چی دا چی مہربان دے چی سوال ور نوشی نور کلکی، الرحیم دا چی مہربان دے چی سوال ور نونشی نو پا غضب کیگی. اللہ پاک نا چی غاڑی اللہ دارا خدای تعالی په دې ډېر خوشحالیږي. او چې څوک د الله تعالی په دربار کې دعا نه غواړي، سوالات نه غواړي، الله تعالی دا غنه خفه کیږي. دا معنا د عبدالله ابن المبارک دا درې معنی د دویمې درجې دپاره کافي دي. غټو درجو ته بیا معنی موږ ډېرې کوو. بیا یې واوره بسم الله شروع کوم په نوم د الله جل جلاله الرحمن چی نہایت مہربان دے، الرحیم بخون کے دے. بسم اللہ شروع کوم پنم دا آغی اللہ الرحمن چی مہربان دے پیو رحمت سرا، الرحیم مہربان دے فصل رحمتن سرا. دا اکرم رضی اللہ عنہ مانا ہوا. بلا مانا بسم اللہ شروع پنم دا آغی اللہ الرحمن چې داسې مهربان دی چې سوال ور نوشي نو ورکړه کوي، الرحیم داسې مهربان دی چې سوال ور نونشي نو په غضب کیږي.
بسمی ولی میم زیرمی بسمو بسما هذا كلام مرده بسمی بسما بسمو کم یو ټیک دی مناسب کم یو ټیک دی بسمی ولی ټیک دی دا بی زیر بی حرف جر دے دا جر ورکی بسمی ٹھیک دا کن مناسب ورپسې کلمه د جلال دا الله دې ته څه وایي کلمه د جلال د عزت یعنې څوک وایي لفظ د الله د بېادبي ده لفظ په لغت کې غورځولو ته وایي پوه شوې مسلمانې د قرآن کریم چې دا کوم ټکي دي دې ته الفاظ نه وایي الفاظ د قرآن دا بېادبي ده نظم د قرآن ورته وایه نو دې ته څه نوم وایي طالب مولا شو په پښتو باندې نه پوهېږي دې ته کلمه د جلال وایي کلمه د جلال مرفوعه ده کلمه د جلال منصوبه ده کلمه د جلال مجروره ده نو کلمه د جلال څه ده مناسب الجواب څه ده مناسب کلمه د جلال څه ده جواب راکه مجروره ده ده که نه ده وګورئ ورته په خپلو عینکو کې څه ده چې دا ولی الله نه دی دا ولی الله نه دی نو آسانې خبرې دي بسمی کې دا اسم مضاف دی کلمه د جلال مضاف الیه ده مولینو ارض کې مضاف الیه مجرور وي دا په پښتو خبرې دي کنه ٹھیک ده ورپسې لاړ شه الرحمانی مندم کو الرحمانو الرحمانا دا څنګه دی مولا سے مرفوع دی که مجرور دی ولی مجرور دی دا کلمه د جلال ورته څه ده دا کلمه د جلال ورته څه ده مضاف ده دام یو جواب دی خو غلط دی یو جواب دی خو غلط دی خو جواب اصلی کم دی دا اللہی موصوف دی کلمه د جلال موصوف ده الرحمانی دای صفت دی او د خدای شان دی مغفور الله بابا جوای د خدای شان دی کہ موصوف مجروری نو صفت مجروری کوم دی کہ موصوف مجرور را لے صفت بسی مناسب مجرور جو صفت موصوف چرته مرفوع را لے نو صفت بسی مرفوع الرحیم د دې اوس پته نه لګي دا جوړه علم غواړي چې دا ولی میم زرما او میم پیخمو نه دی میم زیرمی دا هم مجرور دی چې دا ولی وای دویم صفت دی د کلمې د جلال یو موصوف چې راشي هغې لپاره ایک نمبر صفت راشي نه به مجروري که دو ولا راشي هغه به مجروري که تین راشي هغه به مجروري که چار راشي هغه به مجروري هلکه ولې د یو موصوف دپاره ډېر صفتونه راتلی شي وایي کافیت لورۍ کې به دا مسله راشي چې او راتلی شي د یو موصوف دپاره ډېر صفتونه راتلی شي سره د حرف عطف نه هم دې د حرف عطف نه هم یو بله ټکې پکې معلومه که داسې یو نو ستاسو علم څه وایي بسم الله رحمانی رحیمی بیا به څنګه شي الف لام چې راځي کټ حفیظ سے فرمایا جرمی دی کی بسم الله رحمانی رحیمی دا چلوشي دی کې څه نقصان دی تاسو علم څه وایي تاسو ته خپل علم کومه فتوا درکوي چې دی کې څه نقصان لري ملاسب علم کار نه میکنه نرم بچه ولی موصوف کلمه د جلال معرفه ده نو صفت بم ولا الف لام معرفه راوړو الرحمن الرحیم نعم الجواب شي مصطلحان او بس دا د کار د شرکت تاسو دا ټول ټکی اوریدلی دي خو به ته مستری د عزیز اړوم راړوم پس دا ما سبق بستا په مضبوط دی د خیر دا په یاد ساتي ها کال بعد بتو
خپل ځان وتړي چې د څونه بدل شي. ارمان دا دی چې د علم ټول کېدل او دلته مې تللی وي او بیا مې 3 میاشتې بعد بیا تللی وي چې د څونه خو دا داسې لږ لږ سړی خېږي دته پته نه لګي چې زه وختلم. نو دا څونه خبرې په بسم الله کې احسانې دا ستا په مضغو ته رالې ښه چې بس دا ټکي ځکه مرفوع دی او ځکه مجرور دی او ځکه منصوب دی او الف لام پې شته او که الف لام پې لرې کړو نو نقصان جوړېږي. مطابقت د موصوف او د صفت د مین نزي او مطابقت به څه کې مناسب راولي. وشوله ده دې ته وایي بسم الله الرحمن الرحیم. دې کې بلا خبرې دي. تفسیر حدایق ذات بهجه د 9 جلدونه لګېدلی دی. ځان له د مصر نه دغه تفسیر راوړي دی ګوره څو خبرې ته پکې ما وکړو بدونه خبرې پکې دي چې څو ورځې له دې نه موږ نزو په بعد تسمیه کې مباحث 4 دي. په بعد تسمیه کې بس دا کمې چې ته وکړې دا ډېرې دي. ټیک ده که یو اوږده معنا درته وکړم ویکم اکم یاده شوه که ناسې ویم. با معنی بهاؤه، سین معنی ثناؤه، میم معنی مجده. نمبر 2 با معنی برکته، سین معنی سره، میم معنی معرفته. نمبر 3 با معنی بابه، سین معنی سلامه، میم معنی انعامه. اللہ معنی علام الغیوب، الرحمن معنی کشاف الکروب، الرحیم معنی غفار الذنوب. لس ورځې هم د دې نه نشي وتلی خو بس پرې ده. دا اوس چې مې کومه وروستی وکړه دا د تاسو نه مطلوب نه ده. بس راځه الحمد ټول صفتنا لله خاص یو الله لره دي. حمد څه ته وایي؟ صفت ته. حمد څه ته وایي؟ صفت ته. نو صفتونه خاص یو الله لره دي که ټول صفتونه خاص یو الله لره دي. دې کې اوس پوره لانجه ده که نو ټول پوه کې چې د الحمد معنا وکړه صفتونه یو الله لره دي که ټول صفتونه یو الله لره دي. تاسو له زه یو پارچه بیا جوړوم مثلا په میاشت کې به چې کوم دی زموږ یو دغه وي ټیس وي زه به په هغې کې دام راولمه چې ټول صفتونه خاص یو الله لره دي. نمبر 2 صفتونه خاص یو الله لره دي. دې تبلیغ وکړئ کومه معنا صحیح ده کومه غلطه ده. تاسو څه خیال لري کومه ټیک ده؟ ټول. ولې؟ الو الف لام د معنا ده. الو دا خو داسې نه دی چې حمد لله حمدا لله خو نه دی که نه حمدا لله خو نه دی بلکې الحمد الف لام پکې چې کوم دی استغراقي کا هر فرد افراد د حمدنا لله خاص دی یو الله پورې. دا ټول ټکي د الف لام نه معلوم شو. دا ټول ټکي د چا نه معلوم شو ملاتب؟ الف لام نه معلوم شو. صفت یو خودسی صفت چې داسې کمزورې لکه ټیلري. د ټیلري صفت خو الله لره نشته. ډرایوینګ والا صفت ډرایوري هم د الله پاک صفت نه دی. پیشي په خبره باندې او جازونه چې غلې هغه ته څه وایي؟ پایلټ. نو دغه چې کوم دی دا صفت هم د الله تعالی نه دی. کوم صفت؟ نو الحمد ټول صفتونه د کمال ټول صفتونه د کمال لله یو الله لره دي. الکه د کمال ټکی دی پکې لاله کم راویستو وی د علم په زور. الف لام په دې کې کم الف لام دی عهد خارجي دی. عهد خارجي ارث ته نه شاملېږي یو معلوم ته وایي. هغه الرجل خو راغلی تاسو اوس نه پوهېږي ما دې پې پوهېږو څنګه پې پوهېږو لکه ما د یو سړي په باب د خبرې اترې کړي که نه نو زه ته وایم هغه الرجل راغلی الرجل دې پې پوهېږي چې الرجل نه کوم دی یو معهود رجل مراد دی. څه دې نه مراد دی جي؟
الما دغه نه مراد دی یا چې کوم دی لکه راوړه پیاله راوړه خو د پیالې داسې راوړي زه ال پیالې راوړم دی پوهېږي چې ال پیالې څه ته وایي هغه به زما یو خاصه پیالې وي که نه ال پیالې یو معهوده پیالې د هغه راوړه ال نو الف لام چې عهد خارجي شي معهود معلوم ته وایي معلوم صفت مراد دی معلوم صفت ته وایي مناسب هغه صفت د کمال معلوم صفت نو دا ټولم دغه نه ال نه معلومیږي او دا کمال په صفت کې دام د ال نه معلومیږي او مونږ وایي خاص یو الله لره دي دا خاص د کوم ځای نه معلومیږي دا خاص څه شي هغه لاړې وستې څو لله د لام نه چا نه معلومیږي د لام نه دې کې لله کې لام د اختصاص دی که نه دی لله اللام للاختصاص نحو الجل للفرس سر متعامل کې وایي لام د اختصاص دپاره راځي لکه زیم صرف د اس دپاره الجل للفرس نو الحمد لله یو بل ملام پکې وچغېږئ خاص یو الله لره دا خاص کې د څه نه معلومه وی د څه نه معلومه وی وچغېږئ اجماس یو ټاپي پین ته راسوی تاسو ته مې درکولی د څه نه معلومېږي لکه مفتدام چې معرفه وي خبرم چې معرفه وي نو دا څه پیدا کوي ملا صاحب تخصیص څه پیدا کوي تخصیص پیدا کوي مبتدام چې معرفه الحمد مبتدا له څه معرفه ده الف لام او لله معرفه ده په څه باندې معرفه ده په علمیت سره معرفه ده دا د خدای دپاره علم دی وهو علم بذات الواجب الوجود الحمد په څه معرفه ده په الف لام لله په څه معرفه ده په علمیت چې دا د الله دپاره علم دی علم خو معرفه یې که نه نو ګوره مبتدا معرفه ده خبر معرفه ده دې ته تعریف الحاشیتین وایي دواړه غاړې معرفه دي مبتدا والا غاړه معرفه خبر والا غاړه معرفه تعریف الحاشیتین یفید الحصر والاختصاص چې دواړه غاړې معرفي وي نو هغه به حصر او اختصاص پیدا کوي څه به پیدا کوي ملا صاحب حصر او اختصاص دغه علم هم دې معلوم شو جی بل ځای کې بیا راځي پته به لګي تعریف الحاشیتین یفید الحصر والاختصاص نو الحمد ټول صفتونه د کمال لله خاص یو الله لره دي رب العالمین ځکه چې رب د مخلوقاتو دی ځکه چې رب د مخلوقاتو دی رب پالونکي ته وایي رب څه ته وایي پیدا کول پالل او بیرته وجل دا کارونه ټول څوک کوي دې ته وایي رب العالمین دی اوس مخکې لاړ شه الحمدو دا ولې دال پېښدو ده مونږ ویلې مبتدا ده مبتدا مرفوعی الحمدو ٹھیک ده لله دای خبر دی یا قائم مقام د خبر دی الحمدو ثابت لله ها بس خبر دی ثاني وایه لله خبر دی لله خبر دی خبر مرفوعی کې منصوبی کې مجروری نو دا ستاسو والا خو مجرور راغلی کلمه د جلال مجرور راغلی حرف جر خبر مرفوع وی او معرب مرفوع دی معرب دی که چرته بل عامل په داخل شو داغي تابع کیږي خبر مرفوع دی او دلته په حرف جر داخل شو ناغي څه ملاتم مجروری کو او دا ربی ری بی دا ربی زیر بی ربی دا ولی مجرور دی الجواب دا ولی مجرور دی خدای په ټولو دی وایه کنه ټیک ده څه شری
صفت دے د لله د پارا نو چې موصوف مجروری صفتم مجرور وی ٹھیک ده خا وصفتا باندې خبره راشي چې موصوف معرفه د په عالمیت سره لله کلمه د جلال نو دا ربی دا صفت دی ولی معرفه نه دا راوړي الرب دی به ویلې کنه مضاف اضافت سره ماشاءالله ودی دې وې پښوی کنه دا رب دام چې کوم دی رب العالمین دا په اضافت سره عالمین تا معرفه وګرځیدله نو موصوف معرفه صفت معرفه مطابقت ثابت دی مطابقت او په دې کې یو بل غرض پروت دی خو په هغې تاسو بیا نه پوهېږئ څه پکې پروت دی مولا صاحب یو غرض پکې پروت دی غرض دا چې د اضافت د لفظي د اضافت لفظي تعریف نه پیدا کوي بس دغه پسې زه نظم جناب علی العالمین مضاف الیه دی اپی سیباوري او کنه خپل راغلی چا راوستی العالمین کل مضاف الیه مجرور نو دسی وایا چې رب العالمین ننظر نه ویل پکار تاسو ننظر نه ویل یو طرف ته رب ته مضاف فی عالمین ته مضاف الیه بل طرف ته ننظر نه ویل اچھا پویشی په خبره باندې یعنی دی باندې جر شته دی خو تعبیر مولی سیبی نینی دو گرسی بی شته دی کله جر دا په زیر سره کله جر دا په یی سره دا جر په زیر دی که په یی دی په یی دی دا جر په چاری ملاسم عالمین مجرور دی دې کې شک نشته دی خو جر په کم دی دا یی دا کنه چې عالمون وی نه به مرفوع وی عالمون ووی دا خو عالمون نه دی دا خو عالمین دی یی دا هغه یی جر دی کنه او فاتح ننظرنا دا بیل کلمه ده ونون الجمع مفتوحه ابدا وشو دا خا والعاقبه للمتقین والعاقبه تی پیختو دا ولی تی پیختو مبتدا دا سیمایا چې دا والعاقبتو دا عطف کف الحمد باندې تکدا والعاقبتو للمتقین دا خبر مبتدا و خبر دی صحیح دا والعاقبتو مبتدا مرفوع معطوف دف الحمد مرفوع و دغه معطوف علیه وای والعاقبة معطوف شو دا هم مرفوع فيه ملاصق يوم معطوف عليه بي يوم معطوف دا تکه اول تا ویلی دې په من کې وره له دا تکه په بل راځي دا رسټی کی ته معطوف وای هغه مخکی ته معطوف علیه وای معطوف علیه چې مرفوع وي نو معطوف هم مرفوع وي والعاقبة للمتقين معنی وکا کل انجام للمتقین خاص دپاره د پرهیزګارانو دی کل انجام خاص دپاره د پرهیزګارانو دی دا کلې په دې کې کوم ځای نه تا راویستو دا هم د ښه خبره وکړه لکه وایي دا عبارتونه د الله د کتاب د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د دې فقهاو د علماو چې دا کوم عبارات دي دې کې ځینې کله ځینې ټکي پټ پروت دي رحمان الله سره روپۍ شته خو پټ دي په دې بار دې کې نه تګریم بټوه کې پټ
ځینې ټکي ښکارئ او ځینې پټ انګلیش کې د شي نو ګوره دلته یو پټ ټکی پروت دی هغه مضاف دی فاصل کې پټ هغه داسې دی وحسن العاقبة للمتقین ښکلی انجام دا دپاره د پرهیزګارانو دی په دې موږ ته پته ولګېدله چې ځینې ځای کې داسې پټ ټکی هم مراد وي پټ ټکی هم مراد وي والعاقبة ښکلی انجام للمتقین دا دپاره د پرهیزګاران وي للمتقین دا مرفوع دی که دا منصوب دی که دا مجرور دی جواب راکې مجرور دی ولی مجرور دی د لام حرف جر د وجې نه لیل جر پې کم دی یادا ولی د یا دې منده کړله او دا ننظرنا ولی ننظرنا دی ونون الجمع مفتوحة ابدا ٹھیک شو والصلاة نزول در رحمتی کامل دیوی علی رسوله فرسول دا اللہ باندی علی جار دی رسولی رسولا رسولو رسولی ولی لام زیر لی دی دا علی حرف جر دی حبت حرف جر بوت میدان یقین کان دلین یک بیت و آمد جمله بیچون و چرا باو تاو کاف اللام و مز متحلا رب حاش من عدات عن علا حتی الہ تکتا علا رسولی لتورکو سیبا جاری ولا ورکو رسولی ہی ضمیر دی آرزے کچی ضمیر را لیتان بتعلیف تپوس گئی دا ضمیر چاہتا راجغ دے مفتی عبداللہ شاہ سے خبر ضمیر چاہتا راجغ دے ضمیر چاہتا راجغ دے کلمی د جلالتا للہ دید آغس تعلق دے رسولی ہی مانا تو علی رسول اللہ دا ہی ضمیر چاہتا راجی دے للہ راځي چې یو مشوره وکړو هدایت النحو مولا صاحب داسې ولې نه ویلې چې والصلاة علی رسول الله ته خو داسې ویلې والصلاة علی رسوله دا بل رنګ یې ولې نه ویلې دې کې هم څه چلي که نه چل پکې دا دی مولا صاحب چې کله یو ټکی فاسم صریح سر ذکر شی للہ دوبارے چی ذکر کے فاسم صریح بے نہ ذکر کے فاسم ضمیر بے ذکر کے دا یو قیدہ دا کہ دا سی نجی ویل پکار چی والصلاة پدیجے کی علی رسول اللہ بلکہ دسی پکار دی چی والصلاة علی رسوله ولی ذکر کلمت جلال مخی اسم صریح صراحتاً ذکر شوی دا دوبارہ بے صراحتاً نذکر کو پا ارجاد ضمیر بے ذکر کو داتی بڑا قیدہ منگتا پا گوتو باندے محمدن سیشے محمدن کا محمدن کا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم سونا خوگ نم دے محمد دن 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 سہویت ہے کم دن 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 چا سدم نور لک خلق وضعوی کنا یوم لی جب لگے دن والی سجرے والی کی حیران ملا سے ولدون خالد باندې رااله دا رسوله دا مبدل منه دے محمد دا بدل دے ترکیب کی سوا خیر ہے بدل قانون دار ہے چې مبدل منه هغه مخکې کې چې هغه مرفوع وي بدل به مرفوع وي چې هغه منصوب وي بدل به منصوب وي چې مبدل منه مجرور وي بدل به مجرور وي نو مبدل منه سره مناسب مجرور دے رسولی نو محمد دا بدل
دا ترنه هم څه شو ملاسب ځکه مجرور شو بدل مبدل منه څه ته وایي نو دا وروسته را روان دی په ښه به پېښ شي دلته مه وایه محمد زمونږه د خوږ پیغمبر نوم دی هم چې ته نسکور کړې نو بې سات کې ترنه لرې کا مدهوش نه چې هوش لرکي دغه نوم مې د جانان دی د پیښوي خم چې ته نسکور کې نو مثبت جوړ شي او مدهوش نه چې هوش لري کې مد پتې پاشي نو محمد خم چې ته نسکور کې نسکور معنی الټی کې خم چې ته نسکور کې نو بیا سات کې ترنه لرې کا دا چې یا سات کې ترنه واړوه مدهوش نه چې هوش لري کې دا نوم مې د جانان دی میم حی معنی د محوا میم دال معنی د ممتد رسول الله مبارک چې تشریف راوړو ادیان باطله محو کړل او د رسول الله دین به ممتد وي الی یوم القیامه ٹھیک ده کنه د محمد څخه ډېرې معنی ګانې دي ها رسول الله صلی الله علیه وسلم نمخ کې 15 کسان په محمد په نامې باندې تیر شوي دي خو د احمد په نامې باندې نه دي تیر شوي نو دا محمد هم دی دا احمد هم دی 15 کسان مخکې په محمد په نامه تیر شوي دي پیغمبرانو نو سیدا خجناب علی و آله او فعال د چا باندې د عالمین باندې آل د محمد صلی الله علیه وسلم نو ګوره داسې ونه ویلې چې علی رسوله محمد و آل محمد و آل محمد یې ویلې اما چې رسول الله خبره ده چې او تیرا تکې ذکر شي په اسم صریح دوباره به ذکر کو په اسم ضمیر نو و آله و اصحابه ګوره اصحابه کوم دی وی ضمیر سے ذکر فاصحاب د پیغمبر علیہ السلام اجمعین ټول باندې ځینې خلک ټول صحابه نه مانی بعض پکې مانی د بعض سمینه کوي د بعض څه نه کوي نو اجمعین کې هغه لا تاسو ورو ټول صحابه دا د حق معیار دی پیش په خبره باندې ټول صحابه کرام دا د حق معیار دی نو اجمعین دا تاکید دی اجمعین ته سوی اجمعو ابتعو ابتعو ابصغو دا ورسته روان دي ته تاکیدات وای دې سوی ملازم تاکید وای اصحاب اسم اصحاب ته کې ټول صحابه ته شاملو چې دا اجمعین په سی ویل نو معنی نورم خاصه ولا سم ټول ته شامل شو سم ټول ته ملازم شامل شو زما خبر تاسو فیږي دا هدایت النحو کې افتتاح اول فصل ته رسومه خو د خیر د سی ورور تاسو کنیکشن وا صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین مختصر القدوری کی چارا وړي مختصر القدوری دا میدان تا